أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دا سورة البقرة دا او آیات نمبر دے 265 266. ومثل الذین و مثال دا کسانو ينفقونا چی خرج کئی اموالهم مالون خپل ابتغاء مرضات الله د پار طلب کولو د لټولو د رضا د الله وتثبیتا من انفسهم او د پار د مضبوطولو د خپل نفسونو کمثل جنتین دا پشان د یو باغ ده بربوتین چې پوچت ځای باندې اصوابها وابلون چې ورسیږي هغې ته ډیر باران تیز باران فآتت اکلها نور کئی میوی خپلی ضعفین دوچندی زیات فإن لم یصبها کون رسیږي هغې ته باران دا تیز باران نو پتولن نو کاپی د هغې دپاره پرخه والله الله پاک بما تعملون بصیر په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ایود احدکم آیا خوښوي یو کس په تاسو کې ان تکون له جنت چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجورو و عناب او د انګورو تجري چې بهیږي من تحت الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه له د هغه دپاره په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوي و اصابه الکبر او رسېدلی هغه ته بوډاوالی وله ذریة او وي د هغه دپاره بچي ضعفاء کمزوري فاصابها اعصار نو ورسېږي دې باغ ته تیزه هوا فیه نار چې په هغې کې اور وي فاحترقت نو وسېځي هغه باغ کذالک دارنګ یبین الله لکم الآیات بیانوي تاسو ته الله تعالی آیاتونه مثالونه خپل لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې تاسو پکې فکر وکئ. دا د انفاق باس روان دی او دا دریم مثال دی. په دې کې اوس هغه انفاق ذکر کوي چې فی سبیل الله نه علاوه نور مصارف دي په هغې کې چې دنو خلک خرج کوي. مخکې چې کم مثالونه تیر شو نو هغه د فی سبیل الله په باره کې وس عام انفاق چې دی نو د هغه ذکر کوي او په صحیح شرایطو سره خرج کوي په صحیح مقصد کې چې دی نو خرج کوي او دا د مخکینی آیات برعکس دی. تیر شوي آیات کې ریا الناس ذکر و چې خلک مال خرج کوي د پاره د ښودنې د خلکو او دلته چې دنو ذکر دی ابتغاء مرضات الله د الله د رضا د طلب د پاره خرج کوي. مخکې آیات کې ذکر و چې ولا یؤمن بالله والیوم الاخر دغه خلکو چې ریاکاري کوي په الله او په آخرت ایمان نشته او دلته ذکر دی وتثبیتا من انفسهم او د پاره د کلکولو د خپلو نفسونو نو بالکل د هغې برعکس آیات دی. نو دې ته انفاق ویو کله ورته انفاق ویو په قرآن و حدیث کې دا راځي انفاق ورته وی
کله چې ورته دی نو اطعام و اطعام خوراک ورکول، دام خوراک ورکول نه دی، دام انفاق دی. کله ورته اقراض ویلی کی، اقراض الله له قرض ورکوي، او کله ورته جهاد بالمال ویلی کی. نو یو شی دی خو نمونه ډېر ګڼ دي، ګوره ډېر نمونه دي د انفاق فی سبیل الله. نو د وسه پورې هغه انفاق ذکر کېدو چې هغه فی سبیل الله، او فی سبیل الله څه ته وایي؟ لاعلاء کلمت الله، چې په داسې ځای کې انفاق وکړي چې د الله تعالی دین چې دی نو اوچت شي، په جهاد کې ولګې، په مدارسو باندې ولګې. او اوس هغه انفاق ذکر کېږي چې هغه فی سبیل الله نه دی، فی سبیل الله نه دی، په عام انسانانو باندې خرج کړي، په عام انسانانو باندې، په غریبانانو باندې، په مسکینانو باندې، په کونډو یتیمانانو باندې. نو دې ته عام انفاق وایي. نو اوس به دغه بحث چې دی نو شروع کړي، او یا به اجتماعي کار وکړي چې په هغې کې غریبانانو مسکینانو ته چې دی نو پیدې سړی کویې جوړ کړي او د هغې نه خلک پیدا اخلي، یا سړی سرای جوړ کړي، اسپتال جوړ کړي. نو دا عام انفاق دی، عام انسانانو ته د دې نه چې دی نو څه کېږي؟ پیدا رسېږي. ومثل الذین، او مثال د هغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل، په یتیمانانو، په مساکینو، په غریبانانو، په دیو باندې خرج کوي، ابتغاء مرضات الله، د پاره لټولو د رضا د الله، اخلاص پکې دی، مقصد یې څه دی؟ الله رضا. دا انفاق کومه چې الله ته ورسمه، دا انفاق کومه چې الله تعالی رانه چې دی نو راضي شي. په هر عمل کې چې اخلاص نه و که نه، هغه برباد دی، برباد. تیر شوي آیات کې ریاکاري وه، اخلاص پکې نه و. اخلاص او ریاکاري د یو بل ضد دي، ضد و. نو د هغې څه حیثیت نشته، د هغې څه اجر او ثواب نشته. هغې انفاق دی چې خرج وکړي، مقصد دې څه دی؟ د الله رضا، چې د الله رضا پکې چې دی نو ولټې. بل څه مقصد د دې سړي نشته چې دا مال خرج کوي. نوم ناموس یې نه دی، یا یې چې دی نو اثباتن هم نه ده، من هم نه دی، اعضا ضرر هم نه دی. څه مقصد دی؟ د الله رضا ده، چې دا انفاق کومه چې الله تعالی رانه راضي شي. وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د مضبوطولو د خپلو نفسونو، یا د پاره د کلکولو د خپلو نفسونو. یعنې چې دا انفاق کومه په دې باندې د خپل نفس چې دی نو دا مضبوطومه، چې دا زړه مې کلک شي په انفاق باندې، چې د بخل نه چې دی نو ځان وساتمه، خپل نفس چې دی نو هغه کلکوي. وتثبیتا، او چا چې دی نو بله معنا هم کړله چې وتثبیتا من انفسهم، چې د ده ایمانی او د ده یقین په الله، چې ماله به الله تعالی د دې انفاق چې دی نو اجر او ثواب راکوي. دا انفاق او دا نیک عمل ځکه کومه چې الله تعالی او ما ته د دې چې دی نو اجر او ثوابونه چې دی نو هغه راکړي. نو دا یې مقصد دی. ښه جي. وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د کلکولو د خپلو نفسونو، چې خپل ځانونه چې دی نو هغه کلک کړي په دې باندې. دا نفس چې دی نو دا په دې باندې کلکه، چې انفاق به کومه د الله د رضا دپاره، بل څه مقصد به مې چې دی نو نه. او د مثال وضاحت څه دی؟ وضاحت یې دا ده چې یو سړی دی او د هغې ښایسته چې دی نو باغ دی، په مټه خاوره ده او په اوچت ځای باندې دا باغ دی، خاوره هم ټیک ده، او د پاسه چې دی نو باران چې دی نو هغه وشو. نو دې باغ چې دی نو دا میوې څه وکړې؟ دوچندې چې دی نو ورکړې، زیاتې ورکړې. نو دغه شان چې مومن انفاق کوي، مومن د هغې په هغې کې هم دغه دوه صفتونه دي. په مومن کې یو صفت دا دی چې په دې باغ کې یو صفت دا دی چې نه بر نه باران کېږي. نو د مومن صفت دا دی
الله تعالی بره دی نو دا چې دا انفاق کوي نو د الله رضا مقصد ده د الله رضا مقصد ده دویم په دې باغ کې چې دنو صفت دا دی چې په دې باغ کې لاندې چې دنو خاوره د ځمکه ده خاوره او ځمکه نو دغه شان دی کې د مؤمن دا زړه دی زړه دا دغه شان دی کې چې دنو په دې انفاق باندې چې دنو کلک دی او مضبوط دی چې دی به د الله تعالی د پاره چې دنو څه کوي انفاق به کوي او بخل به چې دنو هغه نه کوي نو د دې باغ او د مؤمن مسلمان د دوانو یو شان پیدا شوي څنګه چې باغ پیدا درکوي تا ته پیدا درکوي میوې نیسي دوچندې میوې ورکوي نو دغه شان چې مؤمن نیک عمل کوي اخلاص پکې نو څنګه چې دا باغ میوې ورکوي دغه شان به د مؤمن مسلمان د اجرونه او د ثوابونه چې دي نو دا به زیاتېږي به مثال دقه دی دقه مثال دی مؤمن مسلمان د دې باغ مثال د مؤمن د مسلمان په شان دی چې څنګه او باغ باندې باران کیږي او هغه میوې دو چنده کوي نو چې مؤمن کله انفاق کوي پای کې د الله رضای مقصد چې دینو د الله رضای نو د هغې اجرونه او ثوابونه چې دینو هغه هم دقه شانته کې دوچند کیږي او الله یې وله ورکوي او زیاتېږي نو دا مقصد دی ښه کمثل جنتین پشان د یو باغ دی بربوتین چې په اوچت ځای باندې اوچت ځای ته رب وایي اصوابها چې ورسیږي هغې ته وابلون تیز باران مطرون شدید تیز بارانو ته ورسیږي فآتت اکلها نو ورکې میوې خپلې ضعفین دوچندې دا باران چې ورته ورسیږي نو دوچندې میوې ورکې دا باغ فإن لم یصبها او که ونه رسیږي هغې ته دا تیز باران نو پتولن نو کاپی کیږي د دې دپاره پرخه شبنم چې ورته وایي شبنم څه ته وایي شب شپې ته وایي او نم لونوالې ته ویلی کېږي د شپې دا کم لونوالی چې دا د ورځې مې خو د ورځې د نور ګرمایي شي نو دا دریکۍ ختموي شپه چې شي نو یخوالی شي نو دا یخوالی چې دی نو ښکته راکوزېږي نو د دې څه مقصد دی وی مؤمن مسلمان دو قسمه دی یو ډیر انفاق کوي د تیز باران په شانته کې نو دا خو اجرونه او ثوابونه او پیدې دي بل مؤمن داسې دی لږ غونتې کې انفاق کوي نو هغې ته هم په دې لږ انفاق باندې هم ثواب ملاویږي او یا داسې ووایه چې د تیز باران نه دی دا مؤمن مسلمان چې دا انفاق کوي نو په دې کې چې اخلاص ډیری د تیز باران په شانتي کې دی او چې اخلاص پکې کمی نو بیا د پرخې په شانتي کې دی پرخه معمولی لونوالی نو اخلاص په اعمالو کې پیدا کې ښه اخلاص نو هیڅ پیدا نه کوي ګوره والله الله پاک بما په هغه څه باندې تعاملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی امام قرطبي وایي په دې کې دو خبرې دي والله بما تعاملون بصیر یرم پکې ده او وعدم پکې ده الله تعالی هغه عملونه چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی نو که تا غلط عمل وکړو په دې عمل کې د اخلاص نه و نو الله بر سره ګوري د قیامت په ورځ او دویم پکې وعده دا ده چې دا کم انفاق ته کې نو د دې الله تعالی یې نه کنه د دې اجر او ثواب به د قیامت په ورځ ته پوره ملاویږي پوره نو په دې باندې پوه شوو په دې مثال باندې او په دې انفاق باندې دا د مؤمن مسلمان چې اخلاص پکې ډیری نو د حق مثال ذکر شو اوس په دې بل آیات کې په دې کې اوس د هغه سړي مثال ذکر کړو چې هغه انفاق کوي مال خرج کوي او په باطله طریقه باندې طریقې خرابه ده طریقې ټیک نه ده نو هغه اوس چې دنو ذکر کوي نو د دینه بزان سړی ساتي اخلاص په دې کې نشته ریاکاری ده
زباتنه ده او یا پکې آزاد ضرر دی پکې چاله سور کې بیا ورته زباتي وایي ما دله پیسې درکړوي یا په چا باندې خدمتونه کوي چاله 100 روپۍ ورکړي خیراتي شوتلو پڼ پې راوړي کارونه پې کوي خدمتونه پې کوي ضرر ورته وررسوي یا نورو خلکو ته چې دی نو وایو او یا پکې ریاکاري ده نو اوس د هغه سړي مثال دلته الله تعالی ذکر کوي آیا ودو احدکم آیا خوښوي یو کس په تاسو کې آیا ودو استفهام دی استفهام انکاری دی آیا خوښوي یو تن په تاسو کې نه خوښوي ان تکون له جنت چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجورو و عناب او د انګورو دا قرآن کجوري او انګور ځکه ویو چې دا په د عربو کې چې دی نو ډیرو تجري چې بهیږي من تحت الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه لهو د هغه دپاره وي پیها په دې باغ کې د سړي دپاره وي پیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوې ګوره یو داسې باغ دی چې د کجورو دی او د انګورو دی په هغې کې دننه لاندې نهر هم روان دی د اوبو نه چې دی نو سیراب کېږي او د هغې نه علاوه پکې نورې میوې او منافع پکې هم دي تخمونه پکې کرل دي جوار پکې دي غنم پکې دي وربشې دي سبزیانې دي نور فروټ چې دی نو په هغې کې هم دي نو د مثال به څه مطلب وي مثال نو امام قرطبي نقل کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ نه چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیات ویلو او صحابو ته وویله چې د دې مثال مقصد چې دی نو هغه څه دی نو صحابه وویلو وایي الله او رسول ښه پوهېږي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې قار شو چې دا تاسو څنګه خبره کوئ دا خبره په هغه وخت کې ټیک وه چې کله د الله رسول په مونږ کې و چې هغه به یو تپوس وکړو نو تاسو د هغې په جواب کې وویله چې الله او رسول ښه پوهېږي د الله رسول نشته نو تاسو څنګه دا خبره کوئ نو په دې باندې عمر رضی الله تعالی عنہ قار شوی و خفه شوی نو بیا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وویله وایي زما په ذهن کې چې دی نو دا خبره ده چې یو سړی نیک اعمال کوي د دې مثال مقصد عبدالله ابن عباس داسې بیانوي چې یو سړی نیک عمل کوي څنګه چې دا باغ دی او دا سړی نور هم ښایسته اعمال کوي جهاد کوي انفاق کوي نور چې څومره ښایسته عملونه ذکر اذکار کوي دا کوي خو بیا په آخره کې په دې باندې شیطان چې دی نو هغه مسلط شي شیطان پې مسلط شي نو انجام یې خراب شو چې انجام یې خراب شو نو دغه شان دا سړی نه دی د هغې سړي په شانته کې شو چې د یو سړي باغ دی او ټول آمدن یې د باغ نه دی او هغه سړي په ځوانۍ کې چې دی نو باغ لګولی و او اوس بوډاوالي ته چې دی نو ورسېدلو او بچی دي کمزوري دي او په باغ باندې چې دی نو طوفان راغی جاکړ پې راغی په هغې کې اور د باغ تباه و برباد شو نو څنګه چې دغه بوډا سړی دی باغ ته محتاج دی نو دغه شانتې کې به د قیامت په ورځ باندې به دا سړی نه دی دا سړی چې دا غلط اعمال یې کړلي غلط اعمال یې کړلي نو دا به چې دی نو دغه شانتې کې محتاج وي د دې بوډا په شانتې کې دا چا وویله عبدالله ابن عباس یو سړی ریاکاري کوي که نه انفاق کوي د ریاکارۍ دپاره په غلطه طریقه باندې انفاق کوي شرایط او مقصد یې ټیک نه دی نو که دا سړی قیامت ته لاړ شي نو دا سړی د هغې سړي په شانتې کې دی چې یو سړي ته بوډاوالی رسېدلی دی او د هغې ټول آمدن د یو باغ نه و او په هغه باغ باندې چې دی نو عذاب راغلی دی هغه تباه و برباد شوی دی اوس دا سړی چې دی نو چېرته تللی هم نه شي
باغ دوباره چې دی نو آبادول هم نشي، هلته بچی چې دی نو کمزوري دي. نو څنګه چې دا سړی محتاج دی، دا بوډا سړی، نو دقه شان د قیامت په ورځ باندې هغه سړی اعمالو ته محتاج دی، نیک اعمالو ته چې هغې ریاکاري کړله، دکلاوی کړله، غلط اعمال یې کړلي. هغه سړی خو واپس دنیا ته نشي راتلی چې باغ جوړ کړي او نیک اعمال یا وکړي. نو دا د هغې سړی چې دی نو مثال دی. او حسن بصری رحمه الله ویلی وی په دې مثال باندې ډېر کم خلک پوهیږي. هغه دا دی چې یو بوډا دی چې بدن یې کمزوری شوی دی او ماشومان یې زیات خپل باغ ته ډېر محتاجي. نو دغه شان کله چې یو انسان د دنیا نه رخصتیږي نو هغه به خپل عمل ته ډېر محتاجي، لکه د مرګ په راتلو سره به د ده اعمال چې د منقطع شي، بیا به هیڅ نشي کولی. علامه ماوردی او ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې دا مثال د هغه شخص دی چې د الله په عبادتونو په نیک اعمالو کې د دنیا د مزو د خاطره کوتاهي کوله. دنیا مزې وي او نیک اعمال نه کوله. داسې انسانان ډېر شی دي، د دنیا ته ډکه ده. فرض مانځل جومات ته نشي راتلی، په کور کې ناستي. مخکې و مانځل راتلو، دلته یو سړی دی اوس صرف د جمعې په ورځ راځي. نو اوس په دې آخره کې چې دی نو شیطان پې مسلط شوی دی، شیطان پې مسلط دی اوس، او ښه جګ جوړ لی او ګرځي، صرف د جمعې په ورځ مانځل راځي. نو هغه څه دی شیطان پې مسلط دی اوس. دا سړی چې قیامت ته لاړ شي که نه، نو دا به بیا افسوسونه او ارمانونه کوي. وایي د دنیا د مزو د خاطرې کوتاهي کوي، لیکن په آخرت کې به د دا لوی لوی افسوسونه وي، لکه د دغه بوډا په شانته کې چې دا باغ یې چې دی نو سوی دی. په مثال پوه شوی. ښه جي. ایودو آیا خوښوي احدکم یو تن په تاسو کې ان تکون له جنت چې وي د هغې دپاره یو باغ. او دغه پکې داسې لیکلی تفسیر معارف، وایي مطلب یې دا ده چې کم سړی خلاف د شرایطو نه صدقه کوي، شرایط چې دی نو ټیک نه دي، لکه یا باطنه ده یا ریاکاري ده یا عزه ده. په ظاهر کې دا سړی چې دی نو دا سړی وایي چې ما خو په آخرت کې چې دی نو یو باغ چې دی نو ځان دپاره ذخیره کړی دی، ما ته به یو باغ میلاویږي او ما خو چې دی نو ډېر اعمال کړلي، لیکن د الله تعالی په نسبت باندې د دغې مال هیڅ حیثیت نشته، دغه دوړه ده دوړه. او بیا وایي چې یو سړی ده چې خپل مال چې دی نو هغه ولګوي او محنت چې دی نو هغه وکړي او باغ ولګوي، باغ تیار شي، میوې چې دی نو هغه تیارې کړي، خو په دا سړی نه دی، دې ته بوډاوالی ورسېږي، د دې د کمزورۍ زمانه چې دی نو راشي، او دا سړی چې دی نو صاحب عیالي د بچو والی، نو حالات بیا داسې شي چې د دې په دې باغ باندې جاکړ او طوفان راشي، نو دې سړي ته سخته صدمه ورسېږي، سخته او بې حد تکلیف دې سړي ته ورسېږي. نو دغه شانته کې هغه سړی دی چې هغې ریاکاري کړي، د ریاکارۍ دپاره صدقه او خیرات کړی، نو هغه سړی دی چې د مرګ نه پس به دا سړی داسې محتاج وي چې په دې سړي باندې مرګ راغی، دا ریاکاري او دکلاوی چې کړله چې په دې باندې مرګ راغی، دا به د هغې بوډا په شانته کې چې دی نو محتاج وي، څنګه چې بوډا محتاج دی. او بیا چې دی نو نیک اعمال چې مرګ راغی نو بیا خو هېڅ هم نه کېږي. ښه جي. آیا ودو آیا خوښوي یو تن په تاسو کې، نو یې نه خوښوي ان تکون له جنت چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجورو و عناب او د انګورو تجري چې بهیږي من تحت الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه، له د دغه سړي دپاره پیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوونه، و اصحابه الکبر او رسېدلی هغه ته بوډاوالی، و له ذریة او د هغه دپاره بچي ضعفاء کمزوري، ماشومانی یا ګوډه وشلي وړاندی سنی نه هېڅ نشي کولی،
پاسوابها اعصار نور رسیږي د باغ ته تیز هوا پیه چې پای کې نار نور کله ناکله تاسو د جاکړ نه دام لیدلې د چې ستاویږي هغه ته سوې په پښتو کې ها لاور ته وایو او دار سه چې نو سراغستی او پاه طرقت نو وسوځي هغه باغ کذالک دغشان یبین الله بیانی الله تعالی لكم الآیات تاسو ته آیاتونه مثالونه لعلکم تتفکرون د دې لپاره چې تاسو په دې کې فکر وکړو نو په دې کې نورم دنه سړی تلی شي سړی پکې سوچ او فکر وکړي په دې مثالونو کې حجي ومثل الذين ومثال دا کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د لټولو د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم او د پاره د مضبوطولو د نفسونو خپلو کمثل جنت پشان د مثال د یو باغ د بربوتن چې پوچت زیبان دی اصوابها چې ورسیږي هغې ته وابلن تیز باران فآتت اکلها نور کوي میوې خپلې ضعفین دوچندې یعنې زیاتې فإن لم یصبها که ونه رسیږي هغې ته دا تیز باران نو فتولن نو کافي دی د هغې دپاره شبنم او پرخه والله پاک بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی آیا ودو آیا خوخی یو تن په تاسو کې ان تکون له جنت چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجورو عناب او د انګورو تجري چې بهیږي من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه له د دوی دپاره فیها په دې باغ کې من کل ثمرات هر قسم میوونی واصحابه الکبر او رسېدلی هغه ته بوډاوالی وله ذریة او د هغه دپاره بچي ضعفاء کمزوري فاصحابها اعصار نو ورسېږي هغې ته تیز هوا فیه نار چې په هغې کې اور وي فاحترقت نو وسوځي هغه باغ کذلک دغه شان یبین الله بیانوي الله پاک لکم الآیات تاسو ته آیاتونو مثالونه او نښې خپلې لعلکم تتفکرون د دې دپاره چې تاسو فکر وکئ وایي